الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمایا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا تاسو یاد کئی نعمت اللہ دا اللہ نعمت دا اللہ احسان علیکم پتاسو باندې اذ هغه وخت کې هم چې اراده وکړه قوم یو قوم ان دې خبرې یبسطو چې دی اوږده کی را اغزی الیکم تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه فکف نه الله منع کړه ایدیهم د دې لاسونه عنکم ستاسو نه واتقوا الله د الله نو یریږي وعلى الله فلیتوکل المؤمنون وعلى الله په الله باندې فلیتوکل پکار دي چې توکل کی المؤمنون مؤمنان. دا آیت مبارکه د الله جل شانو د احسان بارک ده چې الله جل شانو فرمای چې زه پتا سو باندې انتهایی احسان کوونکی یم نو په ما توکل کوي په ما اعتماد ساتي څنګه چې اعتماد ساتي زبر د سراغ شان کوم. ها اللہ جل شانو فرمایا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا یاد کئی نعمت اللہ دا اللہ احسان علیکم پتا سباندی اذ هغه وخت کې هم چې اراده وکړه قوم یو قوم ان دې خبر یبسطو چوکده کی لیکم تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه فکف ایدیهم عنکم نه الله جل شانو د دې لاسونه تاسو نه منع کړه. دې آیت مبارکه مطلب څه دی په کوم وخت کې الله جل شانو دا آیت مبارکه نازل کړه او څه بارکه نازل کړه. مختلف واقعات مفسرین و حضرات ذکر کړي دا ټول تعلق د الله جل شانو د احسان سره دی چې په نبی علیہ السلام باندې او په صحابه کرام باندې الله جل شانو ډېر احسان کړو. الله جل شانو ته فرمایي دا هغه احسان دا هغه بدله دا اوس چې تاسو زماغه احسان ومنئ نو په ما توکل وکړئ ځکه دا احسانات خو د الله جل شانو ختميږي نه او نه الله به دې ستړی کیږي نه د الله جل شانو ستاسو نه غرض او مقصد شته چې سکار د پر الله جل شانو په دې بادشاہي سیوا کیږي طاقت سیوا کیږي علم سیوا کیږي قدرت سیوا کیږي دا هیڅ خبره نشته. الله جل شانو فرمایي چې ما د باندې احسان کړي نو اوس زما دا غي احسان بدله مال دارا کې چې په ما اعتماد کوي زباسي احسانات کوم تاسو سره تاسو اعتمادو کې نور احسان بسی وشي اعتمادو کې نور بسی وشي اعتمادو کې نور بسی وشي. اوس الله جل شانو دا یو واقعي طرف ته اشاره کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې مشهور واقعه تاسو به کتلی تاسو به کتابونو کې ملیدلی تاسو به سکول کې ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې وشو چې صحابه کرام سره بهر اوتیو نو په یو ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه پړاو واچو بیا ټول صحابه کرام دونه دلاندې بوټو دلاندې خواره واره بس آرام د پاره کېناسته سملاسته ټول خلک چې کله ودو شو نبی رسول الله والسلام خپل هغه تیږي کې چې کم توره پرته وه هغې راواغسته او برونې ته یې ځوړنده کړه نو یو بانډچي راغی غیر مسلم و هغه توره د نبي علیه السلام راواغسته ځکه خلک وده و پته ونه لګېده او توره یې راواغسته او تیږي نه یې بار کړه نیام چې څه ته وایي هغې نه یې بهر کړه او نبي علیه صلات وسلام ته وایي می یمنعک مني زما نه به دې څوک بچ کوي. نبي علیه صلات وسلام مبارک راپاڅېدو هغه په حوصله سره 3 ځلې وي الله 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 نو دا سره توره وه روایت کې 2 خبر راځي چې د دې لاس نه توره وغورځېده بل روایت کې راځي چې حضرت جبريل راغی لاس یې ولتاو کو سیزې ته وغورځو او بیا نبي علیه صلات وسلام هغه توره راواغسته او مخامخ په دې مرۍ ورته کېښوده اوس په تا باندې څوک بچ کوي. نو الله جل شانه دغه واقعه دلته ذکر کړه چې دا د الله احسان دی نبي علیه السلام په تا باندې چې کوم خلکو تاسو ته لاسونه اوږده کړي الله هغه لاسونه منع کړه دا الله جل شانو دا نعمت یاد کړي. یا د یو بلې واقعي طرف ته اشاره ده کومه چې په صلح حدیبیه کې شوې وه چې 25 هجري باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 1400 صحابه کرام سره راوتي او د عمرې په نیت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکې ته رانږدې شو د مکې مکرمې نه قریش ته چې پته ولګېد چې نبي علیه صلات وسلام دلته را روان دی او 1400 صحابه کرام دي ورسره نو هغې یو اجلاس وکړو اجلاس او ټول خلک یې راوغوښته مشوره وکړه چې دا خلک منع کول غواړي ګورې نقصان به جوړ کړي دلته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکې ته رانږدې شو دي مشوره کړې وه نو خالد ابن ولید لا مسلمان شوی نه و هغې د 200 سپایانو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې له ولې چې دې دا مخه بنده کړي چې دې خو رانشي مکې مکرمې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حدیبیې ته نږدې شو حدیبیې ته نږدې په مکه مکرمه کې یو ځای دی قراء الغمیم
قراع الغمیم. نو الته خالد ابن ولید ودرېدو، هغې ته مخامخ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته یو بل ښکارېده. په داسې لوکیشن باندې دواړه ډلې وي، خالد ابن ولید او نبي علیه الصلاة والسلام، چې یو بل ورته ښکارېده خو دوی مخه نیولې وه چې دې خوا به نه راځې. بیا اوږده واقعه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام کم بهترین طریقې کار اپناو کو. دا قراع الغمیم چې وه دا مرکزي شهرا وه، هایوې وه. نبي علیه السلام هغه لاره پرېښوده، په یو بلې لاره باندې لاړو، تاو شو. د خیر اوږده واقعه د حدیبیې بیا درته سورة فتح کې ویم انشاءالله. خو دومره خبره وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او خالد ابن ولید یو بل ته مخامخ 200 کسان دي د هغه سره، نبي علیه السلام سره 1400 کسان دي. دی راغلی او دې دپاره چې نبي علیه الصلاة والسلام منع کړي. د ماسپښین لمونځ و، یو بل ورته ښکارېده په داسې لوکیشن باندې. ماسپښین لمونځ ته نبي علیه الصلاة والسلام ودرېدو، په جمع سره یې لمونځ کوو. نو چې ویلي دي چې دوی دونه په توجه باندې ولاړ دي او دا قیام او دا رکوع او دا سجده دا خو دوی خپل عبادت کوي او دوی په خپل عبادت کې اخوا دېخوا نه ګوري. نو خالد ابن ولید وی کاش چې په دغه وخت کې په دې باندې ما حمله کړې وې، دا موقع وه. نو چا ورته په مجلس کې وي چې دې نه پس یو بل مونځ را روان دی چې هغه داسې مونځ دی چې دوی د خپل اهل و عیال نه، د خپلې ښځې نه، د خپلو بچو نه، د خپل مور او پلار نه زیات بهتر ګڼي هغه مونځ چې د مازدیګر مونځ دی. څنګه چې حدیث شریف کې راځي که نه، چا چې د مازدیګر مونځ پرېښودو فکأنما اوتر اهله و ماله، هغه داسې شو چې د هغه مال او اهل و عیال برباد شو. حدیث کې داسې راځي. نو یو داسې مونځ را روان دی خالد بن ولید ته چا وي چې د خپلو بچو نه دي ته زیات ګران مونځ دی او په هغې مونځ کې به پې حمله وکړو. هغه وایي زه موقع د مازدیګر ټایم چې رانږدې شو حضرت جبریل راغی علیه الصلاة والسلام او نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې الله جل شانو تا ته حکم کوي چې صلاة الخوف وکړه. څه وکړه؟ او مخکې تېر شوی دی صلاة الخوف د مجاهدینو مونځ چې یو ډله هغه به یو رکعت وکړي، یو رکعت، او بیا به بله ډله هغه به څوکیداري کوي چې امام یو رکعت وکړي، دی به واپس شي او بل ډله به راشي یو رکعت به پسې وکړي. نیمې هلته پرېښوده، نیم د خالد بن ولید د لاس نه هغه موقع هغه لاړه. صلاة الخوف نازل شو په دغه وخت کې تاسو داسې مونځ کوئ ځکه دا کفار ولاړ دي اوس څه کوي په تاسو باندې حمله کوي. الله جل شانو فرمایي د الله جل شانو هغه نعمت یاد کړئ چې یو قوم تاسو ته خپل لاسونه اوږدول خو الله جل شانو د هغې لاسونه تا نه منع کړه. دا یو دوه واقعات دي، پکې نور هم ډېرې واقعې دي. په دې کې یو بله واقعه هم پکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بنو نذیر سره یو څه مسله راغلې وه د قتل د دیت. نبی علیه الصلاة والسلام بیا بنو نذیر سره کوم چې یهودیانو هغې سره مشوره کوله. نبی علیه الصلاة والسلام د یو قلا شاته کېنو چې دلته انتظار وکړه، بس اوس مشوره کوو. او د بره نه پلانینګ جوړ کړو چې یو غټه ګټه به په نبي علیه السلام راوغورځو او دی به دغلته بس کار به تمام کو، ختم به کړو. او چې نبي علیه الصلاة والسلام باندې څنګه ګټه راغورځوله، حضرت جبریل راغی، نبي علیه السلام یې د هغه ځای نه پاس یا حضرت جبریل ګټه راواغسته او بل ځای ته یې وغورځوله. دا دواړه روایات پکې شته. الله جل شانو فرمایي چې دا د الله جل شانو احسان یاد کړئ نبي علیه السلام یا زما صحابو د نبي علیه الصلاة والسلام چې کافر خو تاسو ته لاسونه در اوږده کړي خو الله جل شانو د هغې لاسونه منع کړل. الله جل شانو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم، د الله غ احسان یاد کړئ په تاسو باندې اذ په هغې وخت کې هم قوم چې اراده ولرل یو قوم ان د دې خبر یبسطوا الیکم چې اوږده کړي تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه فکف ایدیهم عنکم فکف منع کړه الله ایدیهم د دې لاسونه عنکم ستاسو نه واتقوا الله د الله نه ویرېږئ. واتقوا الله څه مطلب دی؟ د الله نه ویرېږئ. مخکې یو خبره تېره شوه که تاسو ته یادي، خبره دا وه الله جل شانو وفرمایل چې تاسو عدل کوئ. 3 آیتونه مبارکه مونږ د عدل باره کې ویلو. عدل کوئ، که د عدل ستاسو د خپلو خلاف یو، که ستاسو د خپلو په حق یو، که د پردو په حق یو، که د پردو خلاف خو تاسو به د عدل کار کوئ. بس معامله به د څه کوئ؟ د عدل. مستحق ته خپل حق ورکوي. نه کله چې یو انسان د عدل معامله کوي، کله چې یو انسان د عدل معامله کوي نو دته قسم قسم مشکلات راځي. نو الله جل شانه فرمایي چې د مشکلاتو نه یریږه ما، زما احسانات په خپل ځان باندې یاد کا چې پتا باندې مې کړي او په ما من توکل وکړه. واتقوا الله د عدل په معامله کې د الله جل شانه نه ویریږئ. وعلى الله فليتوکل المؤمنون، او مؤمنانو له پکار دي چې په الله توکل کوي. په داسې قسمه حالاتو کې چې انسان مستحق خپل حق ورکوي، انسان عدل کوي، نو مشکلات پر راځي او انسان به توکل بچا کوي په الله جل شانه باندې. وکړي آسان شو که ګران؟